بسم الله الرحمن الرحیم. ان زد مینو کې مونږ کار کولو مولوی صاحب ان زد مینو کې بنن شروع کو چارت ګورې مولوی صاحب چارت څنګه کور کې دلته کوم چارت تر خو لاین والا چارت رو خو ګورې مولوی صاحب د لاین والا چارت نه دي کته هغه والا چارت خو چې والا چارت تر خو له تیر خستای شي اوس ګورې دا کې مونږ سره دا شي ته چارت وی دا خلې خو مونږ لک په دا باندې کور کوو کالم والا کوم چارت دی ګورې بار والا چارت هم شته مختلف چارتونه دي او ته چې کوم چارت یې په چارت باندې زونه پوي چې د چارت چشته چارت بیا مخته په چارت باندې کور کوو سیده مولوی صاحب مختلف چارتونه استعمالېږي خو دې کې زره خلم دي کالم والا چارت خلم د سمپل چارت او کې وایم دلته او چې کلم او کې ولا ګورې مولوی صاحب چارت راوای اوس دې کې ایکسل پروګرام خلاص مولوی صاحب د ایکسل غونډه پروګرام خلاص شي اوس دې کې موږ ډیټا وای سیده مولوی صاحب دې کې لیکل وکه مثال کې زوس دې کې لیکم مختلف مطلب زدي کوم چې افغانستان سره شو موږ سره مولوی صاحب دینه بعد کې بیا لیکم پاکستان او انټر بیا وایم بیا دې کې لیکم چې څومره تیز په کې مثال کې زم ملکونه لیکم صحیح پاکستان او دینه بعد کې موږ سره لیکم مثال کې انډیا او دینه لیکم بعد کې بل ملک لیکم مثال کې بنگلاديش ورګریم مثال کې مختلف ملکونو ولې کړی یو چارت جوړو افغانستان مطلب مختلف میچونه کړی دي د ځکه مثال کې د تبر کا 1 فرست میچ د تبر کا سیکنډ میچ سیده مولوی صاحب نامه ورکه مثال کې سیکنډ میچ او د ته موږ سره نامه ورکو فرست میچ سیده شو مولوی صاحب د ځکه ورکو ما تھرد میچ مطلب یو ټیبل به جوړو سیده اوس د ټیبل میچ جوړ کو ګره افغانستان چې کوم اول میچ کړی د څومره رنونه کړی دي مثال کې یدي چې ته کیلډیون هم لیکای شي د چې هم هغه ولیکل کنه یدي چې کیلډیون لیکلی افغانستان ولا مثال کې د چې زلی کما محمد نبی انټر د چې زلی کما راشد خان راشد انټر د چې زلی کما مثال کې بلکې لړای څوک د مجيب مثال کې مختلف کیلډیون دي دلته مجيب سیدا دینه بعد موږ سره بل څوک دا بل د اصغر لیټس ګورې اصغر په اول میچ کې محمد نبی اول میچ کې څومره رنونه کړی دي موږ سره 100 رنونه کړی په دویم میچ کې څومره کړی دي 20 رنونه کړی دي په دریم کې موږ سره څومره کړی دي 345 کړی دي د سره رشید موږ سره څومره رنونه کړی دي اول میچ کې رشید اول میچ کې مثال کې کړی دي 89 کړی دي په دویم میچ کې موږ سره 20 کړی دي او په دریم میچ کې موږ سره 55 رنونه کړی دي داسې مجيب موږ سره په اول میچ کې 30 رنونه کړی دي په بل میچ کې موږ سره 30 رنونه کړی دي په بل میچ کې 35 رنونه کړی دي دې علاوه موږ سره اصغر چې کوم د په اول میچ کې څومره رنونه کړی دي 100 رنونه کړی دي په دویم میچ کې څومره رنونه کړی دي 80 رنونه کړی دي او دریم میچ کې موږ سره څومره رنونه کړی 90 رنونه کړی دي ورګړي ټیبل جوړ شو چې کله انټر وایم مثال کې دینه وزن دلته ورګړي دا اوس ټیبل جوړ چارت جوړ شو اوس چارت کې وګورم مولوی صاحب دلته لیکلي دي محمد نبی ډیټا صحیح ده کنه اوس دې کې لیکلي د شین رنګ سره لیکلي چې دا میچ 1 ده ویني د شین رنګ چې کوم کوي دا میچ 1 ده او دا چې د کوم بنجنی رنګ د موږ سره کوم میچ ده میچ 2 او د خړ رنګ چې کوم د موږ 3 نمبر میچ صحیح ده کنه سپیلنګ هم دلته غلط راغلی اوس ګورئ مولوی صاحب محمد نبی په اول میچ کې څومره رنونه کړي لاین کوم تر رسیدلې 100 محمد نبی چې کوم د دویم میچ کې څومره کړي 20 او محمد نبی چې لرم څلغه میچ کې دریم میچ کې څومره کړی دي 40 رنونه کړی ویني مولوی صاحب مطلب د یوټیبل تاسو د ذکر چیک وشي جوړوي شي صحیح ده اوس مولوی صاحب ګورې د ذکر دینه بل کوم میغو خوستای شي اوس مثال کې کته د سنلي کې زما اورونه لیکم لکه د ذکر زلی کما رنز لیکم مثال کې مولوی صاحب په دیوال کې زلی کما RUNS رنز سيش مولوی صاحب دا توش نه وچ کوچ په دې باندې زه پوسټ لیکم مولوی صاحب اورز سيش مولوی صاحب उस hours molecule let's suppose the first hour the second hour the third hour
د 4th hour ده داسې 5th hour 6 7 8 9 څومره ورنه وي 10 hour هغه کرکټ کې لیدلی چې ټیبل د سره شي چې په اول اور کې څومره رنزونه وي اوس مثال کې زین چې اول اور کې رنزونه ورکړي څومره رنزونه ورکړي لاس په دویم اور کې رنزونه ورکړي 8 په دریم کې رنزونه ورکړي 2 په دریم کې رنزونه ورکړي دي 8 په پنځم کې رنزونه ورکړي دي 15 په شپږم اور کې رنزونه ورکړي دي مثال کې 18 وګورئ داسې اووم کې څومره ورونه کړي دي اووم کې نه رنزونه ورکړي دي اتم کې څومره رنزونه ورکړي دي شپږ رنزونه بل کې څومره نه رنزونه بل کې څومره رنزونه ورکړي دي 12 رنزونه اوس وګورئ ټیبل غونډه شي کرکټ کې داسې وګورئ صحیح شم مولوي صاحب ګورئ اول اور کې څومره رنزونه دي لاس دویم کې مونږ سره ګورئ 8 ایکټ چکللی په دې کې اوس د شپ راوخله بس کوم اور کې کټ کړلی د ساغه نشانی ور باندې ورکړی مولوي صاحب ګل نشان اوس مثال کې په والا اور کې کټ کړلی د پانه لسی وړو کې نشان وشو لګي دې طرف ته ورته مطلب چې په دې کې وای کټ کړلی په دې اور کې په دویم اور کې ګورئ شکل نه اکټم کړلی دا ډاډ کوته ور باندې وشي سیده مولوي صاحب وښه په دې باندې اشی به تر وو وګورئ ته مختلف ډیټا ته په دغه شدت ډېر مطلب چارت ولا ډیفینیشن مونږه کوو چې په دې کې مونږ ډیټا یک دوایش مختلف ډیټا تشریح کوي شي یک ډول شي صحیح ده کنه دغه اوس د پورنا اوس ځای مثال کې دغه کې یو ټیبل جوړو مولوي صاحب خو په فرق کنه خاموله چې دغه کوټو یو ټیبل جوړوم کنټرول ان نوې پیج راخلم دلته سره سم انسرت ګوره دغه کې انسرت د کورونا وایرس ولا ټیسټ چې کړم مونږ کوو د سی کوو اوس دغه کې ګوره هغه بل قسم ټیبل څنګه دغه کې چارت جوړ خلم زدي لاین ولا چارت راخلم لیټ سپوز کوم لاین ولا چارت راخلم دا لاین ولا راخلم دا لاین راخلم کوم لاین ولا چې تر راخلم دا تر واخله اوکې و اوس به دا راوښتو کنه اوس دلته ډیټا ولیکه دې ته ځلې کوم دې کې مثال کې ځلې کوم چې کورونا وایرس له کوم مریضان دي دې کې ځلې کوم چې کورونا ډیزیز کورونا وایرس ډیزیز صحیح څنګه اوس د کورونا وایرس ډیزیز ولا مریضان دي اوس دې کې ځلې کوم چې فرست شي لیکم ولې چې دې کې لیکم چې په والا میاشت کې څومره وو فرست منث انټر صحیح شمولې صاحب یدې چې لیکم کورونا وایرس د کوم ماغه شروع شوی جنوري نه شروع شوی کنه دې کې لیکم چې مثال کې جنوري بیا ځلې لیکم چې دویمه میاشت ورپسې فبرवरी ده کنه دویمه لیکم چې فبرवरी انټر څلورمه لیکم فبرवरी مارچ انټر اپریل کې مثال کې موږ اپریل کې لګیایو مثال زه اوس چې اپریل کې څومره اوس په جنوري کې مریضون وي موږ سره مثال کې 2000 صحیح شه کنه مطلب دی په پاکستان کې فبرवरी کې موږ سره څومره مریضون وي مثال کې فبرवरी کې مریضون وي موږ سره تعداد ورسېد څومره ته ورسېد مثال کې 4000 مارچ کې به د بیماری له کنټرول شو څومره ته ورسېد مارچ کې مریضون روغله موږ سره بیا راکوش موږ سره 1500 ته روغله صحیح شو مولوي صاحب او په اپریل کې بیا د مرزای وخت له موږ سره کسون نور څومره مریض شو موږ سره په مثال کې 5000 ته راغلو اوس ګورئ انټر وایا الاین اوس ګورئ راځي خاوز دې کې سوچ کوه ګورئ جنوري کې ګورئ الاین په کوم ډاډ ویلو ده بیا په فبرवरी کې تعداد ورونه اجازه شوې د 74000 بیا په مارچ کې د لاین چې الاین څه ځکه کېږي راځي لیدلې دي یا کرکټ کې هم د سی په فرست اور کې داسې لاین خطلې بیا رټټ شوې دا شي ته ډاټ صحیح نه مولوي صاحب دې کې نو دا موږ څه شو مولوي صاحب دا موږ سره شو چارت اوس دلته رسو چارت کې د ډیزاین دوی منیو رسي ډیزاین هغه سمپل منیو دی ګورئ ایډ چارت الیمنٹ اخ کول ګورئ دې کې زېما چې یو چارت بل الیمنٹ دې کې ګورئ دا زېما چې د چارت اکسس مطلب د کوم اکسس دا ور سره غوړي کنه غوړي ګورئ کته نه غوړي مثال کې پرایمري ورټیکل لوند د ور سره اکسس نور د نه چې دې کې موږ سره داسې کې درشه ګورئ کوم ځای کې دا چې کوم رنځونه د کوم ځای کې غوړي داسې کې غوړي کدا ځای کې غوړي صحیح شمولې سه په کوم طرف ته غوړي ګورئ دې طرف ته غوړي کدي طرف ته غوړي صحیح شو کنه دا چې کوم 1 2 3 نه 10 پورې دا ته کوم طرف ته غوړي دې طرف ته غوړي اوس دې طرف ته غوړي دې طرف ته ورشي او رنځونه به موږ سره چرته ورشي لوند ورشي دا لکه نمولې سه ته دې ذکر هاي دې علاوه موږ سره اکسس ټایټل ته ټایټل چې کوم دا چارت ټایټل اوس دې زبند لیکم دا ټایټل ورته لیکم دلته